د دمې نه پس یو ځل بیا تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو. موږ خبرې کوو د کورونا وبا له وجې چې په پېښور کې کم خلک متاثره شوي دي. ډېر مزدوران دي چې هغې مزدوري چې کوم ده نو هغه متاثره ده، هغې کارونو چې کوم دي نو هغه په ټپو ولاړ دي. نو د دې په دغه صورتحال کې چې کوم زموږ منتخب ایم این ایز دي، ایم پی ایز دي، د هغې څه کردار جوړېږي. موږ سره نور ملګري هم دي، زه به د هغې طرف ته او د هغې نه به هم اورو چې هغې په دې اړه څه وایي او بیا به په دې باندې خبرې اترې کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ډیره شکریه ارشاد بھائی. تاسو کوم کوېسچن وکړو د موجوده حالاتو کې د ایم پی ای او د ایم این ای حوالې سره. نو دغه وبا خو ټوله دنیا کې خوره ده، بیا خاص کر په پاکستان کې دغه وبا خلک رانیولي دي. نو د دې نه زیاته چې دی هغه دیډیدار طبقه چې دی هغه متاثره ده. دیډیدار طبقې هغې چې دی کارونه نشته دی، روزمره چې دی کوم کار کوي ډیلی ویجز باندې، د هغې کارونه بند دي. نو غربت ډیر زیات دی. وبا چې کومه خوره شوې ده، دغه وبا په خورېدو په ابتدا کې چې دی ډیرو ځوانانو مختلفو ارګنایزیشن سره کوم سوشل ورکرز دي که همقدم یو ته پاکستان زموږ پلیټفارم دی، که د هغې ځوانان دي، که موږ خپله الحمدلله موږ خپلو ځوانانو ته هم دغه احتیاطي تدابیر او هغې حوالې سره اویرنس ورکړی دی او اوس هم په دغه کې لګیا یې خپل ځوانانو سره چې دی په دې ټاپک باندې خبرې کوو او خپل هغه اویرنس خورو چې څونه زموږ وس کېږي زموږ د ځوانانو هغه موږ کړی دی او بیا به هم کوو. دا زموږ ذمه داري ده چې موږ سره چې څونه ځوانان دي هغه ځوانانو ته موږ چې دی یو ښه لاره ښایو. نو دغه وبا چې راغلې ده، نو دغه وبا څونه احتیاطي تدابیر دي، د دې نه نور څونه اویرنس څونه خلک نه دي خبر. زموږ ځوانان چې دی هغه په د پېښور په مختلفو ځایانو کې ګرځي او خلکو ته چې دی اویرنس ورکوي، پوهه ورکوي چې یاره د دغه وبا نه موږ څنګه ځان بچ کوو او څه حالاتو سره. دې نه علاوه په نورو ځایونو کې هغې راشن حوالې سره هم خپل کردار ادا کوي، غریبو خلکو سره مدد کوي. نو انشاءالله د ځوانانو خو زه به دا وایم چې څونه سوشل ورکرز دي، څونه ټیمونه دي، څونه ارګنایزیشن دي، هغې په خپل کار کې خو تر اوسه پورې چې دی ښه پازیټیو ښه ټیک ټاک لګیا دي. څوک ماسک ورکوي، څوک ګلفز ورکوي او څوک چې دی نور احتیاطي تدابیر حوالې سره اویرنس ورکوي او نور څه فیسیلیټیز ورکوي. نو الله دې ټولو له چې دی زموږ پولیټیکل لیډرس ته هم توفیق ورکړي چې هغې د خپلو کورونو نه رابار شي. لکه الیکشن ورځو کې چې ښکاري نو باید په کار دا ده چې هغې په دې ورځو کې په دې سخت حالات کې هم د قوم مشکلات وګوري او هغې د سالو کولو دپاره چې دی خپل جدوجهد وکړي. نو انشاءالله زما امید دی چې زموږ دغه نمایندګان به هم راویښ شي. دغه چې څونه نور لوکل ګورنمنټ چې کوم هغې ټایم ختم شوی دی، خو بهرحال هغې له پکار دي چې هغې میدان ته راشي، خو هغې هم داسې په نظر باندې نه راځي. خو انشاءالله زه دغه پیغام د هغې ته هم رسوم چې تاسو راپاڅئ، د قوم د خدمت وخت همدا دی. په دې وخت کې به چې دی موږ د خپل قوم د علاقې د خلکو چې دی په کار راځو. نو که موږ راپاڅېدو انشاءالله دې وبا لپاره به چې دی موږ به دې له شکست ورکوو، د دې نه به یریږو نه، بلکې دې له به شکست ورکوو. دا شکست به موږ دغه شان ورکوو چې څونه خلک موږ کورونو ته محدود کړي دي چې د هغې د کانې پینې هغه هم انتظام وکړو. کوم خلک خبر نه دي هغې ته احتیاطي تدابیر حوالې سره اویرنس هم ورکړو. ډېره مننه. ډېر مننه نب تاسو چې موږ له موخه راکړو. ګرانو کتونکو، همدا زموږ د نن ورځې پروګرام چې د خلکو سره موږ په دې موضوع باندې خبرې وکړې چې آیا د دغې د مختلفو حلقو چې کوم د پېښور نه د قامي او د صوبایي اسمبلۍ غړي منتخب شوي دي، د هغې په دې موقع باندې کم کردار دی او د دوی چې کم کردار جوړېږي، آیا دا کردار هغې په دغه ښه طریقه لوبولی دی او که نه، او په مستقبل کې به هغوی له څه کول پکار وي. همدې سره د پروګرام ټیم سر ته رسي. اجازت غواړو. د الله په امان.